बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम परुंदी के मंगा कार करो इंट्रोडक्शन में लो सही था दे इंटरफेस में लो और मंगा फाइल के कार करो चले फाइल बसंग खोलाओ कंट्रोल इन दे शॉर्टकट है सही था कनो इमरान अल तराजी नेम दे से मतलब दे दी किधर नशे वाले खादल तराजी मंग सर प्रीसेट साइज दे से मतलब दे Formula sinaswiso preset size de RGB मंगवाले RGB modes दे मुसरा RGB दे CMYK दे grayscale दे से मतलब दे गुड सनूम वर्क को फाइल له खामा खा सनूम वर्क को कना उस मंग नु वर्क कना अनटाइटल 1 पे आगले बस दा नु वर्क ले टाइटल ये नष्ट है बस 1 नंबर सही शो और का प्रीसेट साइज के बताओ या काशी बदी से मतलब दे या तैयार फ्री د مخکنه کې موجود موږ د هغه په تیار سیټینګ جوړ کړی پیجونو سایزونه دی هغه کې پراته دي چې کم ته غواړي او که تاسو ته مې کو په دې عام پیج باندې تاسو شي پرنټ کول غواړي او غیله جوړول غواړي لیټ سپورټ کو A4 کای صحیح شو او دا موږ سره ریزولوشن دی ټیک شو کنه دا موږ سره کانټینټ مطلب وایټ بیک گراوند کلر بیک گراوند ټرانسپیرنٹ صحیح شو موږ په فلال وایټ بیک گراوند ول او دا بس کو سایز بدل ورکو دا سایز ورکو صحیح شو جنبه اوکے صحیح شو کنه ها زمون سره اولنې په ټولز کې چې کوم دی زمون سره اولنې ټولز کوم یو دی دا ګور دا ګروپونه کې ډیوایډ دي ها دا ځان له ګروپ ته 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 دا ګروپ چې کوم دی دا ټول د سره سلیکشن حواله سره دی مختلف طریقوں سے سلیکشن یا ریکٹینگل فارم کی یا سرکل فارم کی مختلف ہر طریقوں سے سلیکشن اور سلیکشن حوالے سے بدار دا کم ټولز دي دا سلیکشن حوالے سے پدې کې اولنې زموږ سره کوم یو ټول دی रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सही है ना ऑलने टूल कम है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल दे शॉर्टकट डे एम मतलब जब मास रफल टूल हम सेलेक्ट दा को सवाल हम से शॉर्टकट न दा टूल सेलेक्ट करनो एम प्रेस कमा न दा टूल सेलेक्ट शो सही शो ददी कार से दा कार दा हम से सिलेक्शन के हुकम फॉर्म की सिलेक्शन के पर रेक्टेंगल फॉर्म की सही है ना से मतलब पूरा सिलेक्शन को मकनो दा मास रेक्टेंगल फॉर्म के सिलेक्शन के دا بزرا شندت ودا نارمل کو ٹھیک ہے کلک نو کو اور دا مریض نہ سکو څنګه سلیکشن چې کومه څنګه هر څومره سلیکشن چې کومه دا ما سلیکټ ٹھیک شو کنه چې څنګه سلیکشن تاسو غواړئ چې سلیکشن وکړم تاسو څه کولای شئ سلیکشن کولای شئ ما دا سلیکشن وکړو یوازې دا په بیک گراوند نو تصویر باندې تاسو سلیکټ کول غواړئ یو خاص سپیسیفیک لکه ګورا ما سلیکشن نه کړی کنه نو که زه افیکټ اپلای کوم نو هغه به هول سی اپلای کیږي په فایل به اپلای کیږي صحیح ده کنه که زه فلټر اپلای کوم څه چینجینګ کوم هغه به ټول که تصویر د ټول فایل له ما سره په ټول فایل به اپلای کیږي او که زه څه کوم چې خاص په یو سپیسیفیک ایریا باندې څه کوم څه افیکټ اپلای کول غواړم نو بیا ورته څه کوم هغه ایریا به څه کوم سلیکټ کوم نو سلیکشن خو تاسو په مختلف طریقو سره کولای شئ کنه خو یو طریقه دا रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल چې تاسو په دې طریقه سره څه کولای شئ सिलेक्शन कॉलेज है गोरा मा रेक्टेंगल फॉर्म दा सेलेक्ट को और सिल तरा ना मकम टूल था पेन बकेट टूल तरा ना मता सो पेन बकेट टूल है कनम देवेले दादे कोलड्रा के मेले कना पेन बकेट टूल कोलड्रा के देवेले कोलड्रा किसे करो दबा कलर पके हो से वाड़ा हुकम दी के चाचे सही है कना नो कलर दा सर दी के पेन बकेट टूल मा रवा वस्तु और इतना मेरा कलर वाचा होगा फोरग्राउंड कलर पॉइंट का टूल से के फिल कई और देखिए मेरा कलर वाचा थी उसे कोशिश को मजे से बड़ी वाइट एरिया वाले से कम कलर अप्लाई किया उससे की अप्लाई की नहीं अप्लाई की इसे का पर सेलेक्टेड एरिया वाले में जमा इफेक्ट अप्लाई की गई चेंजिंग बाकी की पर अदर नूर चिकमा मंगा सेलेक्ट कम एरिया ना सेलेक्ट के लिए बारे बा सेलेक्ट इफेक्ट नहीं अप्लाई की क्लियर शुदा होश पे खास मसला हो नहीं करना لکه یوازې دا نه چې زه مطلب دلته په یو وایټ ایریا کې سلیکشن کولای شم تاسو په تصویر کې سلیکشن کولای شئ صحیح ده کنه ټیک شو تصویر ته د بیک گراوند چینج کول غواړئ ته وایي چې خاص ایریا د دې کې زه چینج کول غواړم نور زه لکه مخ کې مطلب خاص مخ کې د الګ ځای سلیکټ کی ته وایي چې دې مخ کې د دانې معنی د دې باندې صحیح افیکټ اپلای کوم د دانې د ختم کوم چې نور مخ یا نور ځای اسه کیږي نه راکېږي صحیح ده دې ته دا سٹارټ کړئ
وشو ځوانه وشو دا اوس نه لګا دي موږ سره کنه اکسل اوس چې موږ کوم هغه وکړو هغه دا دي که کوم دي دا به وکنه اکسل هم چې کړي بالکل دا دي دا ول اکسل مو ته واچوم کوردانی ګوره ته واچوم او حساب وشي ورته حساب انفیچ کوم دي دا مو ته واچوم 4 پوینټ کوم دی 4 پوینټ دی ګوره ته واچوم حساب مو ته واچوم کنه صحیح شو ها په دې باندې پوه شئ تاسو څه کولی شئ ریکټینګل فارم کې سلیکشن کولی شئ موږ راوړو دلته سلیکشن وکړو تاسو ته خو مو وایي که نه یوازې دا ضروري نه چې خامخا به تاسو په دې وایډ ایریا باندې سلیکشن کولی شئ تاسو دې نه علاوه تاسو یو تصویر هم راوړی شئ چې تاسو په هغه تصویر باندې څه وکړئ سلیکشن وکړئ لکه فار ایگزامپل دا ما سره راوړو دا تصویر ما دلته راوړو ګوره صحیح شو دا مې راوړو که نه اوس دې کې زه سلیکشن کوم نو دې کې هم زه سلیکشن کولی شم ګوره دا سلیکشن مې وکړو که نه دې ته لکه کلر چینج کول غواړم یا بل دې کې ریډ کلر فیل کول غواړم دا به راوالم او دې کې به دا کلر چینج کړم صحیح شو دا نوم رانول غواړم دې ځای نه نو داسې به څه چل وکړم دا به سلیکټ کړم دلته دا ټي وي ته رانول غواړم ټیک شو صحیح ده که نه دا مې سلیکټ کو او څه چل به وکړم اوس به راشم پین بکټ ټول ته دلته دې کې به کلر واچوم دې کې به کوم کلر ولیږي فورګراوند کلر ولیږي که نه زه غواړم چې زه کلر سلیکټ کړم ما سره موږ سره یو ټول مونږ په هغه کې ویلو څه کوم ټول هم ویلو آیډراپر ټول فعلا تاسو دې ته مه ځئ چلو صحیح ده که نه سمپل تاسو خبره وکړئ د سلیکشن حوالې سره صحیح شو ټیک شو که نه تاسو په دې باندې ختمولی شو تاسو فعلا دې ته مه ځئ دا به موږ وروسته کوو مزه دا شیزونه وایو ټیک شو سمپل خبره تاسو سلیکشن کول غواړئ چې هر مطلب کوم یو ډاکومنټ کې کوم یو فایل کې تاسو سلیکشن کوئ تاسو سلیکشن کولی شئ موږ دا سلیکشن وکړو صحیح شو دې سره دلته موږ سره مختلف آپشن راځي په آپشن بار کې او نن زموږ سره د ایډ ټو سلیکشن نیو سلیکشن د نیو سلیکشن مطلب دا چې یو سلیکشن ما کړی دی که نه اوس بل سلیکشن کوم نو دغه به اټومیټک څه کېږي ختمیږي به ګوره یو سلیکشن مې کړی او که زه څنګه کلیک وکړم او بل سلیکشن کوم نو اټومیټک به دا ختمیږي ګوره په دې پوه شئ په نیو باندې ټیک شو که نه بل موږ سره څه دی بل موږ سره دی ایډ ټو سلیکشن څنګه بالکل دا سلیکشن هو دی که نه اوس چې نور ته سلیکشن کم کې هغه به دې سره ایډ کېږي صحیح شو که نه پلس کېږي ورسره ګوره لکه ما دا سلیکشن وکړو دا اوس ایډ شو دا سلیکشن مې وکړو دا اوس ایډ شو دا مې وکړو دا اوس څه شو ایډ شو ګوره صحیح شو اوس دې کې کلر فیل کول غواړئ یو زموږ سره فورګراوند کلر دی یو بیکګراوند کلر دی صحیح شو که نه چې تاسو فورګراوند کلر فیل کول غواړئ فورګراوند کلر پر سلیکټډ ایریا کې فیل کول غواړئ نو څه به کوئ فورګراوند چې فیل کول غواړئ آل ډیلیټ څه به وکړئ آل ډیلیټ آلټ نه آلټ ALT آلټ پلس ډیلیټ نو دې سره به څه کېږي په سلیکټډ ایریا کې به کوم کلر فیل کېږي فورګراوند کلر چې زه غواړم بیکګراوند کلر څه کوم په دې کې فیل کوم نو بیا به څه کوم بیا به کنټرول ډیلیټ کلیر شو دا څوک ته پوه شو به ته پوه شوې دې ته وایي بیکګراوند کلر او دې ته وایي فورګراوند کلر که زه بیکګراوند کلر په دې کې فیل کول غواړم نو کنټرول ډیلیټ بټن او که فورګراوند کلر فیل کول غواړم نو څه آل ډیلیټ بټن او د فورګراوند او د بیکګراوند د سویچینګ شارټ کټ څه دی ایکس شارټ کټ دی مطلب دا کلر بره بوتل غواړي فورګراوند او فورګراوند بیکګراوند تر وستل غواړي نو ایکس بټن پریس کا اور اوډي کلیر شو دا په دې پوه شوي په ایډ ټو سلیکشن پوه شوي صحیح شو ها دلته زموږ سره یو کمانډ دی فایل او فایل کې موږ سره دی ریورډ دا خو موږ په نیو فایل کار وکړو
هسټري زموږ ته جوړیږي خامخ ولا شو واپس جوړاله ولا هسټري باندې موږ بیا خبرې کوو صحیح ده ٹھیک شو کنه ها کنټرول دلته یو خبره ځان سره یاد ساتئ موږ سره الته په مسول کې شارټ کټ او په کورلډا کې کنټرول زد تاسو کنه دلته په شارټ کټ کې کنټرول الټ زد کنټرول الټ زد صحیح شو موږ لري مختلف کار وکړو کنه صحیح شو و زه غواړم چې یو سټپ زه واپس شاته لاړ شم کنټرول زد دلته استعمال وکړم دلته په کنټرول الټ زد ګور روان دی کنه صحیح شو دې ته وایي انډو یو سټپ موږ شاته تو کنه صحیح ده یو موږ سره په کورلډا کې موږ کنټرول وای استعمالو لکه دا خو موږ واپس سٹارټ پوینټ ته ځو کنه روان یو زه چې واپس دی بي ته دی ان پوینټ ته راشم نو بیا بس شارټ کټ یوز کړئ کنټرول شفټ زد کدی سیټ راتل غواړي بي ته سٹارټ پوزیشن سٹارټ پوینټ ته تل غواړي کنه صحیح ده کنه نو کنټرول الټ زد الته چې کوم کنټرول زد شارټ کټ وو په وړ کې کنټرول زد وکنه دلته شارټ کټ د کنټرول زد د انډو شارټ کټ د کنټرول الټ زد صحیح شو او کته چې زه واپس د ان پوینټ نه سٹارټ نه ان تر راشم به تا کنه لکه زه سٹارټ ورسېم به د ان تر راشم درونم کنټرول شفټ زد پوه شئ به زد کنټرول شفټ زد الټ سره شاته جی صحیح ده کنه واپس هغه سٹارټ پوزیشن ته جی او چې به مخکې راولي ان اخیرنی پوزیشن ده نو بیا بس کې کنټرول شفټ به اوسه پس کې شفټ زد او الټ زد صحیح شو الټ زد نه دغه ته یو واپس شفټ الټ کنټرول شفټ زد نه دی نه واپس کې سٹارټ ته د ان پوزیشن ده صحیح شو په دې پوه شئ کنټرول الټ زد د ماسو په دامه واپس سٹارټ پوزیشن ده وو اډ ټو سلیکشن پوه شئ د دې شارټ کټ سره موږ سره اډ ټو سلیکشن د دې شارټ کټ موږ سره شفټ څه مطلب دا چې ما سره خو اډ ټو سلیکشن باندې چیک آن دی صحیح ده کنه ما دلته څه وکړو دا سلیکشن مې وکړو زه غواړم په دې کې لږه شان ایریا نور اډ کوم لږه شان ایریا پکې نور اډ کوم نو کو زه دلته راځم او دې نه دا سلیکټ کوم ګرانیږي صحیح ده لکه یو چې کوم سلیکټ بیا باندې چیک آن یې غلګېدلې خو زه چې دا کنیو سلیکشن دی خو زه څه کوم زه سره دا باندې کلیک نه کول غواړم خو زه په ارزي کار کول غواړم چې سلیکشن ورسره څه شي اډ شي ورسره کوم بٹن ما پریس کوم کاری تاسو ته صحیح شو شیفټ بٹن مې پریس کړل ته مې سره دا څه کوم اډ شو برابر او چې څنګه مې شیفټ بٹن پرې خو دا واپس ته وشول دلاړ صحیح شو ترې پوه شوي په اډ ټو سلیکشن پوه شوي نیکسٹ موږ سره ده سبټریکټ فرام سلیکشن سبټریکټ خدا سمپل پوهیږي سبټریکټ کوي ماینس کوي کټ کوي صحیح ده لکه په تاسو وګورئ لکه سلیکشن ما کړی دی هغې کې لکه شان ایریا مطلب مخکې وروسته شوی ده که نه اکثر داسې سلیکشن وشي لکه اکثر پکې د غوږ نه لږ شان ایریا کټ کړي داسې کېږي که نه ته سلیکشن کې لکه ته بیکګراؤنډ ختمې او د غوږ نه ورسره لږه شان ایریا کټ شوي یا زموږ سره یو ټول دی ډایرکټ هغه داسې کوي میجر کوانټ ټول لکه دا بلو بیکګراؤنډ ولې خلک لګوي دا بلو بیکګراؤنډ ځکه لګوي چې داسې یو ټول دی چې هغه یو کلیک وکړي هغه ټول بیکګراؤنډ ایسته سلیکټ کړي بیا چې ته څنګه کلر ورکړې نو هغې کې اکثر کله د غوږ کې لږ شان مطلب تیاره راغلي سورې راغلي هغه غوږ هم سره لږ شان رواني نو ته واپس هغه غوږ کټ کولو لپاره څه وکړې سبټریکټ ته به راځې ٹھیک شو اوس زه وایم چې دې نه سبټریکټ دا ایریا ته څه کومه سبټریکټ کوم ماینس دا ایریا ته څه کومه سبټریکټ په دې پوه شوي څوک پې نه پوهېږي پوهېږي پې عمران ته ښه او د سبټریکټ شارټ کټ څه دی د دې شارټ کټ الټ دی صحیح ده که نه مطلب د شارټ کټ الټ نه دی چې تا سره مطلب تا ته اوس بل ټول څه لیکلی او ته ډایرکټ الټ وایې چې دا به راشي داسې نه تا به ایم ټول مطلب چې کوم ریکټینګل ټول دی دا به سلیکټ کړی په دې ټول کې دننه بیا موږ سره دا آپشن دی که نه نو د دې آپشن شارټ کټ به دا دی د سبټریکټ شارټ کټ څه دی الټ که ته د دې نه سلیکټ کول غواړې نو ته شفټ نه داسې اډ ټو سلیکشن او سبټریکټ الټ لکه مطلب ته په یو تصویر کې کار کې کله کله داسې چې ځینې ایریا پکې نه راغلي نو ډایرکټ شفټ ورسره پریس کړه ایریا پکې راولي بیا ځینې داسې ایریا چې هغه تصویر کې غوږ ورسره کټ کوي یا بل ځای نو الټ به پریس کړي هغه به ترې لرې کړي صحیح شو د سبټریکټ پوه شوئ ته په شوکت نه پوهېږې زما په
پوه شو به بل موږ سره د انټرسیکټ مطلب دا چې په دې کرنٹ سلیکشن کې دنه مزید بل سلیکشن کول صحیح ده لکه دا سلیکشن ما وکړو کنه دا چې غټ مې وکړو په دې کې چې دنه کومه ایریا راغلی هغه به پاتې کېږي نور به ټوله بار ایریا به ټوله څه کېږي ما غټ سلیکشن هم وکړو په دې کې چې دنه کومه راغلی ده ګوره هغه پاتې شو دا نور څه شو صحیح شو په دې پوه شو په انټرسیکټ باندې ٹھیک شو د دې شارټ کټ څه دی کنټرول شفټ الټ د دې شارټ کټ شفټ دی د دې الټ دی او د دې بسې شفټ الټ سمپل خبره ده شفټ الټ د دې شارټ کټ دی صحیح شو ها نیکسٹ موږ سره دی فیدر ٹھیک شو کنه د فیدر کار څه دی فیدر موږ سره دا کار دی یو موږ سره کار دا دی کنه چې دا کرنری کوم موږ سره دی کنه دا کرنری ٹھیک شو دا اوس موږ سره بالکل ګوره تاسو ګورئ بالکل دا کرنری چې کوم دی د ګټونو ته ګورئ کنه څنګه راځي دا ښکاري دا ګټونه د بلک دا راځوم کوم کنټرول پلس سره موږ دا راځوم کوم صحیح شو دا مې راځوم کو دا تاسو ښکاري کنه زم چې دا د الکشن دا راشي چې لګ موړه وسله کا سو 20% نور وګوره انټر اوس کله چې شیپ دا کوم نو سبا کیدا اتوماتیک څه کیږي را موړاوي یو کا خدای دې کنه سلیکشن کې ته وچی سلیکشن لکشن دا شي دا کرنل شي موړاو راشي صحیح ده لکه کله کله موږ دې سکو کنه یو دا جوړول غواړو اډورټایزمنت جوړول غواړو صحیح ده داسې موړاوي راوړو غواړو په دې اهم کار دا دی کنه دا خو سلیکشن داسې موړاو کولای شو په دې چې کوم خپل کار دی هغه دا دی تاسو کله پلیټ لیدلې کنه زبردست وکم چې دې ته موږ سو کو کلر دا ټول به سلیکټ کو دا سلیکشن وو او دې ته به سو کو دا ریډ کلر وو ته لګاو دا کلر وو ته لګاو په پین باندې صحیح شو اوس به دا شو کو چې موږ بلار شو تصویر بدل راوړو دا تصویر به چګړو صحیح ده موږ دا غواړو چې بده کې دا تصویر سکو دا تصویر دی چې دلته ولګو صحیح شو کنه تصویر دلته ولګو صحیح ده نو کومه دا چې سرکل دا سروالو دلته راشو الکټریکل ټول والو دا دلته سلیکټ صحیح شو او دا دلته ریوډ دی دا سره کی در بدل کم کی در بدل 0 ٹھیک شو دا ما سکو دا مې دا سیونو سلیکټ وکړو دا تصویر ګول ٹھیک شو دا مې دا سیونو دلته مې راوړو دا تصویر تاسو ښکاري کړئ تصویر ښکاري تاسو بارډر یې تاسو ښکاري دی ښکاري کنه ښکاري بالکل صفا تاسو ته په نظر راځي دا بارډر یې کنه زم چې دا سیونه شي دا سیونه چې تصویر صفا کوي خدای نور بارډر دا ښکاري چې دا په دې تصویر کې لګا مطلب ورکی شي د بیک گراوند کې ورکی شي صحیح ده کنه بیا موږ څه کوو دلته راځو فیدر ورته ګوره دا موږ کنټرول زیډ کو زبر شم دلته ودا سلیکټ کوم او زبر فیدر ورکوم لکه چلو ما ورکو 40 مې ورکو دا مې دا سلیکټ کو ٹھیک شو 40 ولې دلته زبدا مو ټول باندې سلیکټ پریس کوم وی شارټ کټ دی مو ټول دا بون سیګنل ته راوړو صحیح دا شو موږ سره دا کنټرول سی کوم ته کنټرول وی ټول تصویر راځي دا څه کنټرول زیډ صحیح شو دلته بلار شو دله وو تقریبا 30 ټیک شو لکشن کم ورکو تصویر ولې موږ سره وخت ټول راتلو موږ به 30 ورکو نو هغه الته اصل کې موږ سره تصویر د ریزولوشن ډیر کم دی او د دې ریزولوشن 300 دی د دې تاسو چک کړئ د دې ریزولوشن به ډیر کمی یې نه چک کړئ تاسو کنه ګوره 72 ریزولوشن دی د دې وجه نه دا د سیټ نه راځي کنه پورا نه راځي صحیح ده ٹھیک شو
بل دې تصویر او دې تصویر کې تاسو ته فرق محسوس کیږي که نه محسوسېږي اصل کې بیک ګراوند چې کومي که نه بیک ګراوند خبره نه بیک ګراوند ته موږ ډیلیټ کوو بیک ګراوند موږ نه پرېږدو دا کوم چې تصویر د بیک ګراوند لګېدلی تصویر بیک ګراوند خو موږ ختمو که نه خو دلته دا کوډ موږ پرېږدو دې ته ګورئ تاسو ښه دا دې موږ ختمو دا پکې موږ نه راولو ٹھیک شو دلته تصویر خو پوره صحیح ښکاري که نه خو لاندې تاسو ګورئ تاسو به فلیکسونه لیدلي که نه فلیکسونو کې تصویران لګېدلي داسې لګېدلي لکه د لاندې په شان لګېدلي داسې لګېدلي که نه ټیک شو ګوره که زه د دې صحیح تاسو صحیح ده ګوره دې نه هم زه را بیک ګراوند ختموم ښه دی به پریکټس کوې که نه دا مې ختم کړو دې نه مې بیک ګراوند ختم کړو اوس تاسو ګورئ کوم یو مزېدار ښکاري دا یو لږ صحیح ښکاري که نه تاسو به فلیکسونه لیدلي په خپله دا د سیده ګوره دا خو پکې ښکاره ښکاري اوس لکه صحیح پته یې دغه مطلب پته یې لګي چې دا پکې وروسته راوړی پکې کټ کلی دی که نه خو دا چې کوم دی دا پکې ورک شوی دی دې دا پته نه چې دا تصویر په کوم ځای کې کټ کلی دی لکه دا ته ډېر داسې کول غواړي چې بالکل پکې ډېر ورک شي که نه نو بیا به فیدر ورته سیوا کوې ورته اوس مونږ چې څومره ته خپل ورکوې د خپلې دغه مطابق مونږ ورته 10 ورکو نو په فیدر پوه شوئ صحیح شو بل موږ سره د انټي الیز اپشن انټي الیز موږ سره اکټیو نه دی اوس دا په کوم ځای کې اکټیو کېږي صحیح شو کلیئر شو که نه پوهېږئ که نه پوهېږئ څنګه څه مطلب نه دی اکټیو که نه دې کې نه اکټیو کېږي صحیح شو په دې لیرونو هم زه پوهه کوم ښه صحیح ده که نه دې بل ورځ چې کوم دی دې باندې لیر باندې موږ خبره کوو صحیح ده دا اوس زه ډیلیټ کړم پلس دا باندې ډیلیټ ښه نیکسټ موږ سره دلته سټایل دی سټایل کې اوس موږ ته وایي چې نارمل سټایل دی که نه صحیح شو نو مطلب نارمل مطلب دا دی چې څومره زه هایټ لرم او څومره ویټ اخلم څه پابندي په ما نشته دی زما پورې هغه کې ډیپینډ کوي چې څومره سلیکشن زه کوم کلیر شو دا فیدر به واپس وکړو دا به صحیح شو دا به زه کنټرول ډي زموږ سره شارټ کټ دی د ډي سلیکټر دا ځان سره یاد ساتئ کنټرول ډي د څه شارټ کټ دی ډي سلیکټ مطلب دا سلیکشن مې وکړو که نه اوس دا زه واپس ختمول غواړم نو څه به کوم کنټرول ډي سلیکټ ګوره صحیح شو یا تاسو راځئ ایډیټ مینیو ته او د ایډیټ نه راځئ هغه خو تاسو سره د انډو یو سټپ شاته دي که نه خو ډي سلیکټ نه دی دا سلیکشن کړی دا سلیکشن مې وکړو دا سلیکشن زه نه غواړم چې وشي سلیکشن خبره ده کومه صحیح شو که نه ټیک شو هغه خو تا یو سټپ شاته وړي اوس دې کې تا کلر فل کړی لکه سپوز تا دې کې کلر فل کړی دا کلر دې فل کړی اوس کو ته ډي سلیکټ وای نو دا سلیکشن به ختم شي نو ستا هغه خو شاته نه ځم چې دا ختم شي واپس هغه خپل بوټونه به کنټرول الټ زد وو کلیر شو دا نارمل نه یو سره فکسډ اسپیکټ ریشو دم نو مردار موږ څه کنه د دې مطلب دا دی موږ څه کنه چې زه ورته ورکم مطلب ما ورته ورکو چې ما سره 180 کنه نو هایټ د هغې څه راځي 2 راځي ډبل دی د هغې راځي که زه مطلب ویټ 1 انچ والا نو هایټ څه راځي سیمیټریک دی 2 راځي که زه 2 اخلم هغه دې پس 4 راځي ډبل دی راځي ګوره زه دا لاین ډرا کوم که نه زه پوره دا دلته راورسوم وګوره خو نه کېږي چې څومره زه ویټ اخلم که نه د هغې هایټ د هغې ډبل راځي وګوره پوهېږي که نه پوهېږي پوهېږي که نه لکه مثال په طور ما دلته واغستو ګوره 1 انچه مې واغستو نو دلته اټومیټک 2 انچې راغلی که ما 2 انچې واغستو نو دلته دغه شان دی په حساب روان دی لکه زه دلته مه وسلومه چې څومره هایټ ځي د هغې ډبل ویټ ځي د هغې ډبل هایټ روان دی سایز جوړېږي کلیر شو دا او که تاسو داسې کوئ چې د دې ډبل دا کوئ ټریپل هم ورکولی شي هر څومره کولی شي یو ایکول هم ورکولی شي صحیح ده که نه لکه داسې هم کولی شي چې 2/2 شي ګوره 2/2 یو شان بالکل روان دی خو سلیکشن بالکل سم روان دی که نه پوه شوئ څلور روان شي ډونه یو شانتې روان دی داسې هم کولی شي چې دلته ما سره 2 یو دلته 4 راځي د دې ډبل راځي هایټ د ویټ څه کېږي ډبل کېږي وګوره داسې هم کولی شي کلیر شو دا داسې هم کولی شي چې مطلب دلته څه کېږي 3 راځي داسې هم کولی شي کنټرول ډي په دې پوه شوئ
بل پکې موږ څه ده فکس سایز. فکس سایز مطلب دا چې ته پکې یو فکس سایز ورکړي، صحیح ده که نه؟ ته بس جست یو کلیک کوه اټومیټک به څه کېږي، سلیکشن به په سایز باندې کېږي. لکه ما دلته ورکړو 64 دی، دلته ما ورکړو 100، صحیح شو، 150 مې ورکړو، او دلته 64 دی، دلته ما ورکړو 150. اوس یو کلیک کوم ګوره، نو ولې موږ سره ټول سلیکشن وشو؟ غټ دی که نه سلیکشن ډېر غټ دی، موږ به ورکړو صرف 50 به ورکړو، او دلته به ورکړو 50. یو کلیک مې وکړو دلته ګوره، اوس هم ډېر غټ دی، غټ دی که نه؟ دا انچز دی که نه؟ وګوره په انچز کې دی که نه؟ دا به ورکړو موږ 2 انچز او 2 انچز انټر. یو کلیک مې وکړو نو څه به کېږي؟ 2/2 سلیکشن به اټومیټک کېږي. دا به نه چې زه ډریګ کړم، ډریګ نه به دا ماته پته ده چې دا فکس سلیکشن څومره دی، 2/2 دی. خو دا دلته اوس موږ دلته کلیک وکړو نیو سلیکشن دی، ځکه یو کړو موبایل ختمېږي. نو که ته ایډ ووایې نو ته ورته څه کېږي؟ صحیح شو، کنټرول ډي. پوه شوې که نه؟ څه مسله خو نشته پکې که نه؟ په دې پوه شوې؟ بس دی دا، بس دی ښه، ټیک شو که نه؟ ګوره دا بل ټول کې خو دومره څه نشته رښتیا، صحیح شو. دا بل به اوس ایسته وکړو. دې کې بل موږ سره کوم یو ټول دی، الیپټیکل ټول دی، دا هم دغه شان سلیکشن کوي. دا فکس نه بدل طرف زاړه ټول سیم کمانډ یو شانې خبرې ده. نن به د راشو ګوره سلیکشن کوي، صحیح شو که نه؟ په دا د کوم سټایل کې سلیکشن کوي؟ په سایکل کې، صحیح شو. کنټرول ډي، لکه دا مې وکړو، صحیح شو که نه؟ او دلته راغلم A2 سلیکشن ګوره، صحیح شو. ها کنټرول R/Z او کنټرول ډي، سمپل. هغه زړه خبره ده، وختي چې کومه خبره وکړي هغه ټولې دلته ورشته دی، صحیح شو. دا انټیلیز یو کمانډ پکې دی، د دې دومره څه اهمیت نشته دی. لږ شان فرق د سترګو په نظر لږ لږ فرق تاسو ته محسوسېږي، دومره فرق پکې نه وي. په دې به سبا لږ شان ټچ ورکړو، اګزامپل به کوو، صحیح ده. اوس د دې لپاره تصویران راوړل غواړي، لږ ټایم پرې لګي، صحیح ده. فرق پکې دومره نه محسوسېږي، لږ شان فرق پکې محسوسېږي، دومره هغه پکې نه وي، صحیح ده. او بل موږ سره دی سنګل لاین رو مارکیو ټول، سنگل رو مارکیو ټول او سنگل کالم مارکیو ټول. که ته دې سلیکشن کول غواړې چې هغه څه شي موږ سره د کالم په شکل کې سلیکشن کول غواړې، نو هم کولی شي. ګوره کنټرول ډي، صحیح ده که نه؟ دلته راشم A2 سلیکشن، زه به راشم کوم دغه به سلیکټ کړم، لاین والا، رو والا. ګوره یو کلیک مې وکړو، بل مې وکړو، بل مې وکړو، داسې کلیک کوه، سلیکشن کېږي که نه؟ لکه تا ته دلته د لاینونو ضرورت وي، فوټوشاپ کې خو لاین نشي وایلی که نو څنګه به کوې؟ سلیکشن مې وکړو او دلته رالم، دې باندې مې کوم کلر اپلای کړو، کنټرول ډیلیټ. خو دا سلیکشن ډېر کم دی، دې کې اوس ما ته پته نه محسوسېږي. ګوره رالی او په لاین ګوره څه رالی، وړې وړې رالی. بیا که ته دا لاین پیړول غواړې دا هم کولی شي، ته دا لاین پیړې کې سټروک به ورکړې، صحیح شو. او به بیا موږ وایو چې ایډټ نه به ته کولی شي چې دې ته سټروک ورکړي، صحیح شو. تاسو ته ښکاري دا، دې کې موږ څه وکړل، لاین جوړې کړو. اوس داسې لاینونه جوړول غواړې، صحیح شو که نه؟ نو بیا به څه وکړې، دلته به راشي او سنګل کالم به وایې، دلته به کلیک وکړې، دلته به وکړې، ګوره ٹھیک شو. کلر ورته څنګه پیل کول غواړئ، جبکې تور کلر لګول غواړئ، کنټرول ډیلیټ، کنټرول ډي، څه وشو؟ لاینونه جوړ شو که نه؟ پوه شوې په دې باندې؟ بس دی دا، بس دی ښه.